الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم زمین عزتمند و مشران و کشران مونږ د قرآن مجید په حواله سره راجمع شوي یو. قرآن مجید دا د الله رب العزت کتاب دی، دا کوم ټول ته پزلا. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته دوه شیونه پرېږدم. هغه دوه شیونه داسې دي که تاسو په دې باندې عمل وکړئ تاسو به هیڅ کله نه ګمراه کیږئ. هغه یو کتاب الله دی، یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی یو قرآن مجید دی، یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه دی. خو ریلیکس کینې مختصر خبره وکړو، دومره زیاته خبره ونه کړو، خو خبره ښه په غور سره واورئ. خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي چې یاره دا قرآن مجید او دغه سنت رسول الله دا ونیسئ، تاسو به ګمراه کیږئ نه. نو یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله رالیږلی و، نو هغه موږ له دې دپاره رالیږلی و چې دا قرآن موږ ته عملي نمونه وښیي، په قرآن باندې به موږ څنګه عمل کوو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټول موږ ته وښیل. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه تپوس وشو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسته ولاړه اخلاق څنګه وو. نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ویلي قرآن ته ګورئ دا هوبهو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه رنګې نمونه وه. نو خبره دا ده چې دغه قرآن مجید دا جنینو دا دې سره زموږ مینه او محبت هغه زیات دي. ګوره بخاري شریف کې یو لوی حدیث دی، د هغې یو حصه درته ویل. بخاري شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایي وی په ورځ د قیامت کله په ورځ د قیامت په ورځ د قیامت به دې خوا ګورې ماته وی په ورځ د قیامت به الله رب العزت مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت الله به ورته وایي ای پیغمبر سر اوچت کړه څه غواړې؟ وی اے الله زما د امت ګناهګار خلک د هغې بخښنه غواړم. الله به ورته څه حصه مقرر کړي، دومره خلک د هغې بخښنه وشوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د دومره خلکو بخښنه وکړي، هغې به جنت ته لاړ شي. بیا به د هغې نه بعد نور هم کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په سجده باندې پروزي. چې بیا په سجده باندې پروزي بیا به ورته وایي ای محمد څه غواړې سر اوچت کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیا سر اوچت کړي، بیا به یو مقدار مقرر وي، هغه عمره خلک به د جهنم نه خلاص شي، جنت ته به لاړ شي. حدیث کې څلور ځل راغلی دي چې څلور ځل به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه رنګ وکړي، بیا به هم څه خلک به جهنم کې پاتې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به د هغې متعلق تپوس وشي چې د هغې په باره کې شفاعت نه کوي، د هغې په باره کې سجده نه کوي، د هغې په باره کې شفارس نه کوي. وی الله رب العزت ته وایي یا ربي ما بقي فيها، اے ربا دا کم چې اوس پاتې شوي دي الا من حبسه القرآن، دا هغه دي چې دا قرآن پاتې کړي دي، دا هغه دي چې د دې د قرآن حق نه پوره کړي، دا هغه دي چې دې قرآن سره مینه نه وکړي او د دې خلاف قرآن ګواه شوی دی. نو چې قرآن ګواه شوی دی خدایه هغې نه هم زه بیزاره یم. ځکه الله رب العزت فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آواز کوي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے ربا دا هغه خلک دي چې دې زمانه بعد دغه قرآن پرېښوه، دې سره تعلق پرېښوه، د دې حقوق یې پرېښوه چې د قرآن کوم حق هغه حق ادا کول یې نه غوښته، د
چې حق ادا کول نه وکړه نن قرآن وشه دغه خلق وشه ځکه حدیث کې راځي حجة لك او عليك یا مستاد پارا شفارس کوي یا مستاد پاس چې نو دا شفارس کوي یا مستاد پارا شفارس کې خدای جنت ته بوتلې کې اب قبلي کې یا به بارے کې ویل شي چې خدای ما سره تعلق نو قائم کړي نو چې ما سره تعلق نو قائم کړي اے الله جهنم ته بوتلې کا اب قبلي کې اب هو راځي زمانو الله رب العزت قرآن دا کړی دی کوم باندې حق دی اولنی حق دغه دی چې موږ په قرآن ایمان لرو زموږ په قرآن ایمان دی زموږ عقیده دا وي چې قرآن د الله کلام دی قرآن د الله کتاب دی قرآن دا دی کې نه زیات سپاری دي نه کم سپاری دي دا زموږ عقیده ده چې قرآن هم دغه رنګ دغه ډیر سپاری دغه قرآن دی بل زموږ عقیده په دا ده چې دغه قرآن مجید آخري کتاب دی د دین بعد بل کتاب راتلونکی نشته کله چې قرآن مجید مکمل شو خبره ختم شو هغه نه بعد د وحي سلسله بس بند شو بس اوس دینه بعد چې بل وحي راځي بل خبره ده چې دغه قرآن مجید چې کوم دی چې څنګه 1400 سال مخکې 1600 کال مخکې څنګه نازل شوی دی بالکل هو هم هغه رنګ موږ سره موجود دی دغه قرآن مجید حرف برابر زیر زبر برابر په دې کې هیڅ تبدیلی نه راغلي دا به زموږ عقیده ده بل حق څه دی بل حق قرآن مجید لاره چې موږ تلاوت کوو چې الله موږ کتاب راکړو موږ تلاوت کوو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی تاسو د تلاوت حق څه دی د تلاوت حق دا دی چې په کال کې کم از کم 2 ځل قرآن ختم کې دا د قرآن حق دی پتا باندې کچرته تا دا حق ادا نه کړ په کال کې کم از کم 2 ځل قرآن مجید دا چې دا نه ویلو یا ساته هم هغه خبره وي چې قرآن د الله ته فریاد کوي خدایا دا هغه کسو چې د سپریخ هم د جهنم ته ورسول دا د حق دی چې تبه سکے تبه دې د تلاوت پکې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته وګورئ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره تلاوت کوله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وی په ما باندې هغه ورځ په ډیره سخت وي چې په هغه ورځ باندې ما د قرآن حصہ نه وی ما د قرآن حصہ نه وی کله چې باغیان راغله او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د هغه د کور په دیوال باندې واړه د هغه کور ته خزه یو आवाज وکړ یې خلکو تاسو د عثمان نسو واړه عثمان خو هغه سړی دی چې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید تلاوت تاسو د عثمان نسو واړه دا هغه سړی دی چې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید وایي حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي یو ځل زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د شپې لاړم ما چې د شپې عبادت کوم کې زوم کې شامل شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څلور رکعات نیت وتړل ما په پته نه چې د څو رکعات لري کوی نیت وتړل چې نیت وتړل پهلنی رکعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوره بقره شروع کا وی سوره بقره هغه ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع ته لاړ وی چې رکوع ته لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عمر رکوع کې څومره ټیم کې سوره بقره ویلې کېږي وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عمر وخت په سجده کې ولا کولو هغه عمر وخت دې سجده کې ولا کولو وی بیا چې دویم رکعت ته پاسه ده سوره آل عمران ټول په ټول رکعت کې اوله وی هغه عمر سجده رکوع په دیم رکعت کې سوره نساء په څلورم رکعت کې سوره مائده وی دا رنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا رنګي طریقې سره پورا مسجد هغه وکړه نفل وکړه الله ته قرآن ورولو دا چا حالت وو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا هغه متعلق الله فرمایي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر چې ستا مخکینی رستنی ټول خطاګانې چې څومره نسیان شوی ګناه نه کیږي ګناه مونږ نه شوی دی ګناه د انبیانو نه کیږي چې څومره خطاګانې د تا نه شوي نسیان د نه شوي الله ورته هر څه ورته معاف کړي دي هغه الله ته داسې ودرېږي چې هغه په څلور رکعاتو کې دومره تلاوت کوي تاسو وګورئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه بیا کافران داسې شو چې خپل ماشومان به کورونو کې بندول وی تاسو نه چې د ابوبکر دومره تلاوت کوي د کور په سین کې یو ځای تاسو
مقرر کړو چې هغه ځای کې به ابوبکر ناست او هغه ځای کې به هغه لګیا و تلاوت به کولو په تیز اواز به تلاوت کولو او جړل به دومره به وجړل چې څومره خلکو غلامانو آزاد خلکو د هغه د جړا ته وکړه د هغه د فریاد ته وکړه د هغه د تلاوت ته وکړه مسلمانان شو نو خلک ویریږي داسې نه چې د ابوبکر په تلاوت باندې خلک مسلمانان شي او بیا په مکه مکرمه کې زموږ د نسل یعنی زموږ په عقیده باندې څوک پاتې نشي نو خلکو به خپل بچي به کورونه کې ګیرو خپل بچونه به کورونه کې پاتې کړ وی خیال کوی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه تلاوت وانه اوري دا هغه په تلاوت کې داسې اثر دی دومره زیات اثر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په تلاوت کې نو دومره زیات تلاوت باغی کړه امام شافعی سے یو ځل د مدینې نه مکه مکرمه ته روان و 15 ورځې سفر دی امام شافعی رحمت الله علیه په 15 ورځو کې 15 ختمونه وکړه دا د قران حق دی دا د قران حق دی یو بزرګ وفات کیږي چې وی کړه ورسره خور ناصره اخور ورته جاړي خور ورته سکی خور ورته جاړي او ورته جاړي نو بزرګ ورته وی ولې جاړي ابتا باندې جاړ چې د مرګ وخت دی هغه دی امام باندې سره جاړي امام د دې وخت د پاره شپې کاله جړه کړل شپې کاله د دې وخت د پاره او یو بل خبره راوکم د کور یو حصے ته اشاره وکا وی پدې حصہ کې ما شپږ سره د قران ختمونه کړی شپږ سره د قران مجید ختمونه کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مبصر په رمضان کې یو شپې ختمونه کول چې غیر رمضان کې به د هغه تلاوت اثر سوره تلاوت به هغه په غیر رمضان کې کول دا د قران حق دی چې موږ به د قران تلاوت کوو بل هم په موږ باندې دا دی چې موږ به قران یاد ساتو سبق یاد ساتو موږ هر څه یادو قران نه یادو هر څه یادو دا د قران حق دی او کم از کم دومره حق ادا کو چې کم مسنون تلاوت په موږ کړي چې هغه یاد کو کړه مسنون تلاوت چې کوم دی چې هغه یاد مسنون تلاوت څه دی مسنون تلاوت دار د حدیث کې راځي د سحر مز نوا د سحر مز او د ماسپخین مز په دې کې د سوره حجرات نواله سوره بروج پورې نمازګر مز او د ماسوتر مز دې کې د سوره طارق نواله تر سوره بینه پورې او د ماخام په مز کې د سوره زلزال نواله سوره ناس پورې دا مسنون دي دا مسنون دي کله څنګه دومره یاد کو زمونږ د ډېرو خلکو خبره دی یاره زما ذهن کار نه کوي زه چې ډېرو داسې یم داسې نه الله دا هېڅ باندې نه مني سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ چې ایمان راوړي 200 کال عمر کې دی هغه د هغې نه بعد قرآن مجید یادوي تاسو ګڼ شي صحابه وګورئ چې هغې ایمان وروړی ولې په ځوانۍ کې وروړی دی یا په بچپن کې وروړی دی په بوډاوالي کې په سپینه ږیره باندې ایمان وروړی دی او بیا هم قرآن ته ناست قرآن یاد کړی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شوق ته وګورئ چې کېناست سوره بقره یادوي داسې به نه یادوم چې کوم آیات یادوم عمل به پرې هم کو نو څنګه یاد کړ په 12 کالو کې صرف سوره بقره یاد کړه او دوی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په 8 کالو کې سوره بقره یاد کړه په موت دا حق دی چې قرآن به یادو هر ورځ یو آیات یاد کو خو چې قرآن یاد کو او بل دا چې قرآن دی یاد کو نو بیا په قرآن باندې ځان کوئګا په قرآن باندې د قرآن په ترجمه ځان کوئګا دا لازمي ده تاسو وایئ چې دا نه سوی مونږ مونږ کوو کنه ګریم سپینې شي مونږ کوو په دې نه پوهېږو چې دا سبحانک اللهم څه شی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم په دې نه پوهېږو چې دا څه شی دا د افسوس خبره نه ده چې په دې باندې موږ نه پوهېږو زما ورونو تاسو به خیالي پخوا به چې دا خلک په بار ملک ته لاړو نو دوی به یو خط راولېږله چې خط به یې راولېږله نو بیا په کلي کې یو کس په داسې وي چې هغه به د خط به یې پړاولی شو نو خلک به هغې ته لاړه کور والا به یې لاړه هلته دا خط راته پړو که دوی به ورته ناست و هغه به ورته خط ویلو نو ډېر شوق سره به ورته ناست و دا هغه کس و چې هغه د دې خوښ و د خاندان کسې و یا تاسو آسان وګورئ کم یو کس چې کم ملک ته ځي د هغه ملک ژبې زده کول په ځان باندې لازم وګڼي وایي زه به د هغه ملک ژبې زده کوم په هغې به ځان پوهیم
نو چې مونږ موږ ته ولاړ یو او مونږ په موږ باندې نه پوهېږو نو مونږ ته به څه پته لګي چې مونږ څه وایو الحمدلله رب العالمین دې کې مونږ څه وایو الرحمن الرحیم کې مونږ څه وایو مالک یوم الدین کې مونږ څه وایو چې مونږ په دې څیز باندې نه پوهېږو زما وروڼو ځان ستړی کوو ځان ستړی کوو هېڅ راته نه ملاوېږي کم از کم د مونځ چې کم سبق دی کم از کم اخرنۍ سپاره چې کومه ده په دې خو ځان پوهېږو چې ما ته څه وایي الله د قرآن په هغه احکاماتو چې هغه احکامات په هغې کې خاص حکمونه دي په هغې ځان پوهېږو چې ما ته الله څه وایي او چې کله دې پرې ځان پوه کړه بیا په ما باندې عمل کول هم لازم شو قرآن مجید په هغې باندې عمل کول هم لازم شو قرآن مجید د دې کتاب نه دی چې یاره بس رسم او رواج لپاره راغلو یا دې لپاره راغلو چې په ما مصیبت پریشاني راغله بېشکه مصیبت هم قرآن اخوا کوي پریشانی هم اخوا کوي بیماری هم اخوا کوي هر قسمه علاج په قرآن کې دی خو دا قرآن صرف دې دپاره نه دی زمانو چې مونږ بس دا هم په ځای باندې پرېږدو بس صرف خپل مصیبت ټیم کې راغلو صرف پریشانی ټیم کې راغلو په کور کې مونږ هر یو څیز هر ورځ صفا کوو او قرآن هغه مونږ ایښی وي مونږ دې دپاره نه راغلو چې په دې کې مونږ ووایو چې دې کې ما ته غم یې څنګه غلی دی چې غم به څنګه کوې خادي در باندې راغله خادي به څنګه کوې دا مونږ ته ټول په قرآن کې موجود دي دا هر څه مونږ ته په قرآن کې موجود دي او بیا هم مونږ په دې باندې عمل نه کوو او زمانو بل حق په مونږ دا دی چې مونږ د قرآن تعظیم وکړو تعظیم قرآن سره محبت وکړو قرآن له عزت ورکړو مونږ قرآن له عزت ورکړو قرآن به مونږ له عزت راکړي دا یاد وساتئ د دنیا ټول عزتونه ختمېدونکي دي ختم به شي هر څه به فنا شي خو دا هېڅ کله نه ختمېږي تاسو به دا یو ډرامه نن سبا شروع ده ارطغرل ډرامه چې کومه ده د ده زوی عثمان غازي رحمه الله دا عجیبه سړی پته نه لګي چې تاسو ته ډرامه کې دې څنګه پیش کوي خو عثمان غازي رحمه الله یو ځل ډېر زیات پریشان و تاریخ کتابونه کې لیکي وایي دې لاړو د دې یو شیخ و صوفي و هغه له ورغه چې هغه له ورغه هغه سره کېناستو شیخ ادبالي موږ اوس د ترکي سفر کې موږ د هغه مزار ته هم تللو هغه له ورغه چې هغه له ورغه کېناستو ورسره ورته ډېر پریشان دی ټوله پریشاني ورته وایي ته ورته دلته ارام وکړه سهار له به ګورو سهار به مشوره کو دې د شپې یو کمره ورته هغه مختص کړه هلته وده شه چې وده شه تهجد له راپاڅېده ده نه تهجد کله قضا شوي نه دي ښه عثمان غازي رحمه الله تهجد دې نه کله قضا شوي نو موږ خو به کېدای شي ډرامونه ډېره سول خو دا شستي موږ نه لرو تهجد دې نه قضا شوي نو دغه عثمان غازي رحمه الله چې تهجد له راپاڅېده وایي ده قرآن مجید کته چې زه تلاوت وکړه چې د نظر پریوته لږ رڼا ځان ته جوړه کړه نو دې چې د شپې اوده شوی د ده خپې د قرآن مجید تاخ ته راغلی کوم ځای کې چې قرآن مجید پروت وي ده دا قرآن مجید راواخېسته او داسې په سر یې کېښو او لګیاو یوه نیمه ګېټه وي د ژړل لګیاو خپې ته چې هغه ما دومره لویه بېادبي وکړه چې زما خپې قرآن ته راغلی دي دومره بڑه بېادبي ما وکړه او په دې ټیم کې چې د قرآن مجید په خپل سر باندې ایښی دی د شیخ خوب ولیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ای ادب باري لاړ شه عثمان ته ووایه خفه کېږه ما الله به تا نه یو لوی کار اخلي دا وګوره د قرآن ادب به یې څومره کولو اکرمه رضی الله تعالی عنه عجیبه صحابي و بعد کې ایمان راوړی دی خو دا قرآن مجید به یې راواخېستو ښکل به یې کړل سترګې سره به یې ولګولو په سر به یې کېښو او په ژړا به شو وی هذا کلام ربي هذا کلام ربي وی دا زما د رب کلام دی دا زما د رب کلام دی ژړل به چا اکرمه رضی الله تعالی مونږ خو الله دې معافي وکړي دا قرآن مجید چاپونه تاسو وګورئ څومره بېکاره چاپ کوي د مړي قرآن مجید هم مشهور دی چې دا د مړي نه بهترین قرآن مجید اخیستل پکار دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چا قرآن مجید راوړه د هغې څه حصه لیکلی چې بلکل نری وړوکي وړوکي لیکلی شوي عمر فاروق رضی الله عنه دا وګوره څومره ښایسته لیکل شوي دا څه وي قرآن مجید عمر فاروق صاحب کوړو چې نه کول راغلی راوګوره قرآن پسې دې ګپ نه کولی دی دا د الله کلام دی صحیح ولیکه چې د دې تلاوت ته کولی شي دا صحیح ولیکه نو دومره مینه او محبت
دومره هر څه خو صرف قرآن سره نه د قرآن سره به ستا د مینې هله پته لګي چې اهل قرآن چې کوم دي هغې سره ستا مینه وګرځي چې کوم قرآن اوچتونکي دي په سینه کې ولا الله قرآن مجید کې تاسو دا وګورئ دا ټول حافظان دا الله د دې دا سینه غوړه کا د دې دا سینې خوښه کا د دې دا سینې د خپل کلام دپاره د خپل قرآن دپاره خوښه کا چې دې کې زه خپل کلام خپل قرآن एकदम چې د دې هم مونږ عزت وکړو ډېره ښه خبره ده خلک به لګیایي د دنیا عهدیدارو ته به سره کارپېټونه به اچي هر څه به کوي لګیا به زما الله فرمایي ای حافظ قرآن ته پروا مه کوه ای عالم دینه ته پروا مه کوه ما ستا دپاره دې نه بهترین انتظام کړی دی ته د کور نه بهر قدم خو کېږي نه چې څنګه د کور نه بهر قدم کېږي دي فرشتو باندې لاړ شي خپلې وسرې ورته وغوړوئ نو کارپېټ بهتره شو که د فرشتو وسرې خلق به لګیایي حافظانو پسې به خبرې کوي عالمانو خلاف به لګیایي راغونډېږي به الله وایي مه خفه کېږه پروا هېڅکله نه دې ونه کړي وي ما ځناورانو ته په ځنګل کې هم وویله ما میانو ته په اوبو کې هم وویله مارغانو ته په هوا کې مې هم وویله په ځمکه کې مې حشراتو ته هم وویله دا خلک خفه دي دا خلک دنیا لګیا دي دنیا ورپسې خبرې کوي خو دا هغه خلک دي چې زما کلام زما قرآن هغې په سینه کې ایښی دی دې خلکو ته دعاګانې کوئ د ځناوران میان مرغان حشرات دا ټول دې خلکو دپاره دعا کوي موتا به راغونډ شو په فیسبوک باندې به یو څو راغونډ شي نور به راغونډ شي د دې خلاف به لګیایو راځئ د دې خلاف خبرې کوو د علماو خلاف لګیایو د حافظانو خلاف د مدارسو خلاف د دې خلاف لګیایو او تاسو الله ته وګورئ الله وایي تاسو ورپسې خبرې کوئ ای حافظ قرآن ته پروا مه ساته ای عالم دینه ته پروا مه ساته زه به ستا تذکره په هغه محفل کې کوم چې د دې نه به بهترین محفل وي د هغې نه به ښکلی محفل بل اړوینه د فرشتو محفل دی د فرشتو په محفل کې د دې خلکو الله تذکره کوي د علماو الله هلته تذکره کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله په دور کې یو ډاکو چې کله وفات شو نو امام احمد بن حنبل یو کس خوب کې ولیده ورته وایي الله در سره څه معامله وکړه وی ته ګورې نه چې دا دومره ښکلی جنت یې راکړه دا دومره ښکلی محفل محل یې راله راکړه وی دا څنګه وی دا په یو خبره یې راله راکړه وی هغه خبره څه وه دې خبرې ته سوچ وکړئ وی زه ډېر لوی ډاکو وم ډېر غلط کارونه مې کړي دي خو یو ځل د سیند په غاړه باندې ناست وم وی ما چې څنګه د سیند نه اوبه رااخېستې لاسونه مې مینځل نو دا اوبه داسې روانې چې ښکته مې وکتل امام احمد بن حنبل رحمه الله لګیا دی غسل کوي مې ویل چې نه زه به لاسونه وینځم او زما دا ګنده اوبه په ده باندې وم چې دا خو د خدای ښکلې بنده دی وی زه پاڅېدم د هغه اوبه چې کوم خوراتې هلته ما لاسونه ومینځل وی الله په دې عمل باندې زما د بخښنې فیصله وکړه په دې عمل باندې د دې سره حسد بغض کینه ساتل دا هم وړه نه دي دا نه چې دا هم مونږ دې ته واړه وګورو چې نه چې څوک ورسره حسد بغض کینه ساتي نو دا یاد وساته قرآن متعلق راځي د قرآن متعلق وی په ورځ د قیامت به قرآن او حافظ قرآن چې د کوم کسانو متعلق شفاعت کوي د کوم کسان به جنت ته وځي هغه خلک چې چا ورسره په دنیا کې ښېګڼه کړې ده مینه او محبت یې ورسره کړی دی دا به هغه خلک او چې کوم خلک ورسره مینه او محبت نه کوي لس کسان به وځي د سره پلار مینه نه کوي پلار به هم نه ځي مور ورسره مینه نه کوي مور به هم نه ځي نور خاندان کې څوک ورسره مینه نه کوي هغه هم نه ځي نور کسان به ځي چې کوم کس ورسره مینه نه کوي هغه نه ځي اگر چې جنت به واجب شوی خو د دې سره د مینه نه کولو په وجه باندې دی به جنت ته نه ځي د ده شپارس به نه حافظ کوي نه به حافظ قرآن کوي زما ورونو چې د دې سره مینه او محبت سره په زړه کې پیدا شي د قرآن سره د عالم دین سره د قرآن حق په معنا لري چې موږ قرآن له دغه عزت ورکړو ابراهیم علیه السلام یو ځل چیرې وباسلې او لګیا و چیرې سرولې یو کس په غر کې لګیا دی او د الله حمد بیانوي سبحان الملك القدوس دغه الفاظ لګیا دی ادا کوي ابراهیم علیه السلام د الفاظ ډېر زیات خوښ راغله ابراهیم علیه السلام ورغوي ګله دا الفاظ یو ځل بیا ووایه هغه ورته وایي صبر وکړې وینې مې چیرې ستا شوې بیا هغه الفاظ وایي
بیا ورته بیا الفاظ وایي وي څه به راکړي وي نیمې چیلې نورې هم ستا شي نیمې چیلې ولا نورې هم ورکړي بیا ورته وایي وي یو ځل بیا ووایه نو یو اوس خو تا سره چیلې دي چې څه به کوې وي چیلې دپاره به غلام پکار وي یو شپونکي به پکار وي وي زه به ستا غلام شمه زه به ستا شپونکی شمه خو دغه الفاظ یو ځل بیا ووایه دا څوک وایي ابراهیم علیه السلام هغه دا خبره کوي د الله خبرې هغه ورته دومره خوښ راځي د الله تعریف ورته دومره خوښ راځي زمانو دی په مونږ حق دی او بل حق په مونږ دا دی چې مونږ ټول دنیا کې خور کړو دغه قرآن ته به وایې چې زه خو په سکول کې ناست یم زه خو چې دی نوکري کومه زه خو یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې ناست یم زه به یې چې دی نو زه به یې څنګه کوم زه خو دا نشم کولی چې دا نشي کولی چې کوم خلک د دین خدمت کوي هغې سره مرسته وکړه مدرسو سره مرسته وکړه خانقاهګانو سره مراکزو سره مساجدو سره علماو سره قاریانو سره مدد وکړه دې کې به ستا حصه جوړېږي ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل نور څه نشي کولی محبت ورسره وساته محبت ورسره وساته دې کې به ستا حصه وي شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه فرمایي وی ما ته د کشف په ذریعه باندې دا خبره معلومیږي چې الله د اسمان فرشتو ته حکم وکړي لاړ دا فلانې علاقه دا فلانې کلی دا فلانې ملک دا چې دا د ګناهونو نه ډک شوی دی دا ځمکې داسې اوچته کړي الټه یې کړي وی ما ته د کشف په ذریعه معلومیږي وی دغه فرشتې د بره نه راروانې شي چې لاندې ځمکې ته راورسي بیا واپس لاړې شي وی الله دې نه تپوس کوي بیا ولې راغی وی الله تا خو دا وایي چې په دې عذاب راولی دا ځمکه پرې الټه کوي خو یا الله مونږ وکتل چې د مسجد په یو ګوټ کې د کور په یو ګوټ کې یو حافظ قرآن ناست حفظ کوي لګیا دی قرآن یادوي د قرآن تلاوت کوي وی الله رب العزت دې ښه داسې ده وی څلوېښت کالو پورې تېره عذاب ختم کوي مونږ وایو هسې ګپ دی مدرسې مساجد اسے گپ تے علماء اسے گپ تے قاریان اسے گپ تے مونگا چه ټولو کې سپکه طبقه ګړو خفه کېږي ما خو نن سبا دغه ده په خوله نه وایو خو عملي طور باندې داسې کېږي ذهني طور باندې داسې کېږي زما ورو الله رب العزت مونږ ته موقع راکړې ده د ژوند کې مو ته الحمدلله روغ یو چې عزم او اراده وکړو د قرآن چې څومره حقوق دي دا ټول به برابر وي انشاءالله قرآن بوایو که نه بوایو که نن یې ویلې په ناظره په یاده نن به یې شروع کوو انشاءالله کور کې کښېنه شروع وکړه چې چا ویلې زوی دې ویلې هغه ته یې بچې لږ راته یو ټکې راته ښایه په دې درمیان کې د مرګ راغو او تا نیت د حفظ کړی په ورځ د قیامت په حافظانو کې باسي په ورځ د قیامت په حافظانو کې یا تا الف شروع کو الف با تا او نیت دې د پوره علم ورسره کړی دی حفظ علم په ورځ د قیامت په علماو کې د الله باسي څومره اسانه سودا ده دا ده چې موږ دا عزم او اراده وکړو چې انشاءالله قرآن به وایو انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دوه خبرې وي هغه که اوس کوو نو هغې باندې وخت ډېر تېرېږي نو دا به هم کوو چې قرآن به وایو د قرآن په احکاماتو باندې به عمل کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې به ځان پویو او هغه سنت هغه به په ځان کې راولو خپل بچو کې خپل کور د خلکو کې انشاءالله چې داسې وي ژوند کې هم برکت وي عمر کې هم برکت وي رزق کې هم برکت وي اولاد کې به هم انشاءالله برکت وي الله رب العزت زموږ د ټول نه راضي وګرځي واخر دعوانا الحمد لله